نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون دریم درس ته مسحل الجوربین په باب باندې او دا پکې اخیری مبحث ته دریم هغه دا دی چې امام ترمذی رحمت الله علیه چې کوم حدیث راوړی د مسحل الجوربین په جواز باندې چې نبی رسول الله مسح وکړل په جوراب باندې. نو مخکې فای کې تفسیر وشو چې جوراب څه ته وایي، هغه تیر شو چې دا یو قسم د موضوع دی او دا هم واضح شوه چې په دې کې اختلاف د علماو او باید کوم قیدونه لګول هغه په خپل ځبان چې کوم ثابت شو. درېمه خبره په دې باندې کوم چې دا کوم حدیث امام ترمذی راوړی، امام ترمذی ته صحیح ویلی دی. نو دا حدیث صحیح دی او که صحیح نه دی، په مسح علی الجوربین کې صحیح حدیث د نبی اسلام نه ثابت دی او که ثابت نه دی. دا غي نه ټول دا دی چې د نبی اسلام نه یو صحیح حدیث کې هم نشته نبی اسلام مسح علی الجوربین کړي. کوم حدیث چې هم نبی اسلام دا خبر منسوبه چې نبی اسلام په جوراب مسح کړي هغه ضعیف دی، پای کې یو هم صحیح حدیث نشته او دا به کوم دی په خپل دا مبارک پوری غیر مقلد وي چې په دغه حدیثونو کې یو هم صحیح ثابت نشته. کوم چې صحابه کرام نه صحیح نقل دي هغه جورابې چې هغه په معنا د موزه کې دي پای باندې بیا په اتفاق جایزه پای کې بیا څه خبره نشته دی. دغه نه ټوله خلاصه ده. دی وایي مبحث اول په دې کې چې پوه شه چې ترمذی د دې حدیث تحسین کړی دی چې ویل چې دا حدیث صحیح دی، ولكن كثيرا من الأئمة الحديث ضعفوه، لیکن زیات محدثین دې حدیث ته ضعیف ویلي دي. امام نسائی په سنن کبرا کې وایي لا نعلم احدا تابع ابا قیس، وایي موږ ته یو څوک هم نه معلوم چې ابو قیس متابعت کړي علی هذه الروایت په دې روایت کې، ځکه صحیح روایت د مغیره بن شعبه نه دا دی چې مسح علی الخفین نبی اسلام په موضوع مسح کړی ده، او ابو قیس او حذیل دي دواړه و چې نه مسح علی الجوربین. نو صحیح دا ټکی نه ثابت. والصحيح عن المغيرة والسيد المغيرة دا ثابت انه عليه الصلاه والسلام مسح على الخفين انتهى. دا امام نسائی په حواله بیا وی قال ابو داود في سننه، امام ابو داود په صحیح داود کې وی كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. عبد الرحمن مهدي به دا حدیث نه بیانو. کوم حدیث بیانو چې په کوم کې راغلی چې نبی اسلام مسح کړی دا على الجوربين، لأن المعروف عن المغيرة ذکر معروف روایت المغيرة نه دا دی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، نبی اسلام مسح په خفين کړی. قال وروى ابو موسى الاشعري ايضا، ابو موسى الاشعري دغه روایت کړی نبی صلی الله علیه وسلم انه مسح على الجوربين. ابو موسى الاشعري په روایت کې هم د څه راغلی چې جوربين مسح کړی دا. امام ابو داود پس بیا وایي وليس بالمتصل ولا بالقوي، او دا ابو موسی شری چې کوم روایت ته چې نبی اسلام مبارک مثلا جوربین کړي هغه نه متصل او نه قوي دی. نو دا غیر وت چې نبی اسلام نه صحیح حدیث نه ثابت په مثلا جوربین کې. بیا وایي وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا، دا حدیث د مغیره په بیهقي کې ذکر دی په جلد نمبر 1 او صفحه چې کومه ده جلد نمبر 1 د سنن کبرا د بیهقي د صفحه 283 نه د 285 پورې او په ټول اسانید باندې چې کوم د کلام کړي او دا ویل چې صحیح نبی صلی الله علیه وسلم د مغیره روایت چې کوم نه پای کې داري چې انه مسح على الخفين، او دغه د مسلم شریف روایت ته، په مسلم شریف کې هم دغه روایت د مغیره دی او په کې لفظ د خفین د جوربین په کې نشته. دا جوربین چې کوم دی ابو قیس او حذیل ذکر کړي، امام مسلم وایي چې موږ ظاهر د قران کریم څنګه پریدو د ابو قیس او د حذیل پر روایت باندې. او بیا امام بیهقي لیکلي په دغه روایت پسې حدیث المغیره هذا چې په کوم کې لفظ د مسال الجوربین راغلی وقال انه حديث منكر، دا حدیث منکر دی ضعفه سفیان الثوری وعبد الرحمن بن مهدي، دته چې کوم دی ضعیف ویل سفیان الثوری او عبد الرحمن بن مهدي او احمد بن حنبل ويحيى بن معين او دغه رنګ يحيى بن معين شو علي بن مديني مسلم بن الحجاج دی ټول دغه حدیث ضعیف ویل دي او معروف روایت چې کوم دی د مغیرنا هغه حدیث تمسي على الخفين نه. ويروى عن جماعه انهم فعلوه، او ډیر جماعت چې کوم دی دا روایت کړی شوی دی چې دغه حدیث ضعیف ویل. قال النووي كل واحد من هؤلاء، هر یو عالم د دې علماونا لو انفرد قدم على الترمذي، که یوازې شي کنه او خو دومره ډیر ورته چې کوم دی ضعیف ویل، که دا ترمذي یو طرف ته شو دغه یو عالم ته مقابله کې ودرېږي چې علي بن مديني دی او دغه رنګ يحيى بن معين دی مسلم بن الحجاج دی کنه او سفیان الثوری دی عبد الرحمن بن مهدي دی،
بیا هم امام ترمذی رحمت الله علیه تصحیح د دغه علماء د تضعیف په مقابله کې قبول نه ده، ځکه مع ان الجرح مقدم على التعديل، جرح مقدمه ده تعدیل باندې. دا علماء په جرح کې ضعیف ته امام ترمذی تعدیل کړي، تعدیل د امام ترمذی لره بیا دې ځکه څه کم د اعتبار نشته دی. او تساهل د امام ترمذی په توګه دی وایي چې دا مشهور دی او کثیر دی، او دا غیر مقلدین هم ویلي که خپلو کتابونو په هغه فتاوی دین خالص وغیره یا په هغه شرح د مشکات کې چې کوم دی لیکلي دي. قال واتفق الحفاظ على تضعیفه، او دې فرمایي چې اتفاق کړی دی هغه حفاظو هغه ضعیف والی د دې حدیث باندې په کم کې چې راغلي چې مسح علی الجوربین، چې نبی اسلام مسح علی الجوربین وکړه، دې حدیث باندې علماء اتفاق کړی دا ضعیف ته په اتفاق د علماء. ولا يقبل قول الترمذي انه حسن صحيح، کته چې امام ترمذی دا حسن صحیح ویلي دی وایي چې وقال الشيخ تقي الدين في الامام، شیخ تقي الدين په امام نو کتاب کې وایي چې ابو قیس الاودي اسمه عبد الرحمن بن سروان، نوم د عبد الرحمن بن سروان دی. احتج به البخاري في صحيحه، امام بخاري په باندې په خپل صحیح بخاري کې احتجاج نیولې. ذکر البهقي في سننه، امام بهقي په خپل سنن کې ذکر کړی چې ان ابا محمد يحيى بن منصور قال رأيت مسلم بن الحجاج، ما ولد له مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، دې خبر ته ضعیف ویلي په کوم کې چې مثلا جوربیان راغلی. وقال ابو قيس الاودي وهو زيد بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصا مع مخالفتهما الأجلة. دیو باندې خو اسیم چې کوم د احتجاج نشي نیولای په ابو قیس باندې ابو زید باندې، چې لا بیا د داسې صحیح راویانو مقابله کې او ثقه راویانو مقابله کې راشي، نو بیا خو د سره چې کوم دی په دیو باندې احتجاج نشي نیولای. وقالوا لا نتركوه ظاهر القرآن بمثل ابي قيس وهزيل، هم ظاهر القرآن الكريم په دې څنګه پریدو. قال فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن التغلي، وسمعته يقول سمعت علي بن محمد بن شيبان يقول سمعت أبا قدامة السرخسي يقول قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لسفيان الثوري لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته، إذا تبي لك تمت حديثه دا أبو قيس ذكر كذا نقبل ما. فقال سفيان الحديث ضعيف، ده حديث ضعيف. ثم أسند البهقي عن أحمد بن حنبل قال امام احمد ته چې کوم اسناد کړي هغه فرمایي چې ليس يروى هذا الحديث الا من روايه ابي قيس الاودي، مثلا الجوربين حديث تبدا ابو قيس نه وابا عبد الرحمن بن مهدي ان يحدث بهذا الحديث وقال منكر، ده حديث منكر دی. واصل البهقي ايضا على علي بن مديني، ابي علي بن مديني ته چې کوم دغه سند ذکر کړی دی او دا ټول چې کوم دی راوړي دي. صحیح روایت په دې کې چې کوم مغیره شعبه دی په مسأله بيانو كده رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة. لدغه المغيرة بن شعبة أهل المدينة ده حديث نقل کړي، أهل الكوفة وأهل البصرة تم نقل کړي. ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، أو هزيل بن شرحبيل تم نقل کړي إلا أنه قال ومسأل الجوربين، ده پکې څه مسأل الجوربين ویل دي. أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ده نقل کړي، او پکې مسأل الخفين ویل دي، مسأل الجوربين نه ویل، او دا دوه ویل چې مسأل الجوربين وي. فخالف الناس، دي دوبره خلقو مخالفت وکړو. واسند ايضا عن يحيى بن معين، او دغه رنګي يحيى بن معين چې کوم سند رسول قال الناس كلهم يرونه على الخفين، ټول خلقو دا روایت کړی چې د نبی اسلام مبارک من مسأل الخفين ثابت غیر ابي قيس. قال الشيخ وما يصححه يعتمد بعد تعديل ابي قيس على كون ليس مخالفا لروايه الجمهور مخالفه وارد تقول هو امر زائد المرء. بعض خلک وایي چې دا ابو قيس کوم دی د جمهور مخالفت نه کړي بلکې امر زائد نقل کړي دي، او دې کې څه معارضه نشته دی. مبارک پوری د دې روایت جواب کوي چې قلت قوله بل هو امر زائد على ما رواه، وبدې کوم نظر دی. فإن الناس كلهم رواه عن المغيرة بلفظ مسح على الخفين، ټول خلکو د مغیره بن شعبه روایت کړی چې مسح على الخفين. ابو قيس کوم دی د مخالفت کړي د ټولو. فيروى عنه هزيل، نو روایت کېږي د هزيل نه عن المغيرة بلفظ مسح على الجوربين عليه لم يزيد على ما رواه، بل خالف د زیادت نه کړی دی عمر، بلکې مخالفت کړي ما رواه کوم چې خلکو روایت کړي. نعم لو رواه بلفظ دسی ویل چې مسح على الخفين والجوربين والنعلين، بیا به کې زائد راغلی لا صح يقال انه رواه من زائدا على ما رواه، واذا فليس څه نه رسول کوي کوه. فاذا عرفت هذا كله، دا ټول خبرې چې و پیژندل چې دا روایت د مغیره بن شعبه صحیح روایت هغه
مسح على الجوربین نه ثابت بلکې مسح على الخفین ثابت دی. دا ټول چې دی وکتلې ودې پیژندلې ظهر لك ته دا معلومه شي چې اکثر الائمه من اهل الحديث حكموا على هذا الحديث بانه ضعيف. ته دا معلومه شو چې اکثر محدثینو دغه حدیث ته مغرب شعبته چې باقي مثلا جوربین راغلي دي ضعیف ویلي مع انهم لم يكونوا غافلين سره د چې دغه دومره لوی حفاظ او ائمه دین غافل نه عن مساله زیادت الثقه د مسلې د زیادت الثقه نه ته معلومه او کله چې خرابي او د زیادت کړه وي او بیا ټیک ته کنه خو دې ضعیف ته ثقه نه ده نو فحكمهم عندي والله تعالى اعلم. نو د دې حدیث حکم اوس مبارک پوری عبدالرحمن وای چې زما په نسبت څه شی دی چې مقدم على حكم الترمذي بانه حسن صحيح وزما حکم دا شو چې دا ضعیف ته او د امام ترمذی په حکم چې او ته حسن او صحیح مقدم دی یعنی دا ضعیف ته حسن او صحیح دی. او په دې باب کې دوه نور حدیثونه دي چې حدیث ابن مسعود دی او حدیث بلال دی او ما ايضا ضعیفان لا يصلحان الاحتجاج هغه هم ضعیف دي احتجاج لایق چې کوم دی نه دي به غره وړي دي ها به ذکر کوي عن الضحاك بن عبد الرحمن عن موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوربي ون عليه چې نبی اسلام مبارک مسه وکړه په جوربینو په لالینو او بیا په بل سند سره کوم ذکر کړی دی بیا په سینان دی وای قلت ابو سنان الذي وقع في سند التحاوي هو عيسى بن سنان قال الحافظ في التهذيب دا سنان چې ذکر شوی دی سند التحاوي کې چې عيسى بن سنان دی التهذيب کې ابن حجر د ترجمه کې لیکلي قال اسلم قلت لابي عبد الله بن مغلط مې ویل چې ابو سنان عيسى بن سنان دا څنګه فزعفه دی ضعیف قال يقول شيبان عن ابن معين يعقوب بن شيبان ابن معين روایت کوي دی و چې لین الحديث دا په حدیث کې چې کوم دی لین دی وقال جماعه عن ابن معين ضعيف الحديث وجماعه ابن معين نقل کوي اذا عيسى بن سنان ضعيف دی وقال ابو زرعه مخلط ضعيف الحديث زوج دا مخلط دی حافظه کې تخلیط راغلی خلوت ګډوډي به راغلی او ضعيف الحديث دی وقال ابو حاتم ليس بقوي الحديث وقال العجلي لا باس به وقال النسائي ضعيف وقال ابن خراج صدوق وقال مره في حديث النكره وذكر ابن حبان في السوقات وقال الكناني عن ابي حازم يكتب حديث لا يحتج به كلام حافظ بس راوي بيجي ضعيف دی وکتب بل اعتراض راوړل کتل چې قال الشيخ علاء المارديني هغه د غیرت کړي په سنن کبرا کې په بهقي باندې رد کړي دی بهقي حدیث ضعیف ویلي دی ماردینی وای چې ان التضعيف بعدم ثبوت سماع عيسى بن سنان عن موسى کتدید ته چې راغله سمانه ثابته د عيسى بن سنان د ابو موسى وهو على مذهب مشترط الاتصال ثبوت السماع وقال ثم هو معارض ما ذكر عبد الغني دا اعتراض راوړی دی هغه اعتراض د روایت ضعیف سنن کبرا د بهقي ویلي بهقي ته ضعیف ویلي بهقي باندې ماردینی رد وکړو ماردینی جواب وکړو وماردینی بالمفصل مبارك پوری رد کوي دی قلت ذكر ابو داود وغيره ان في حديث ابي موسى المذكور علتين لزعفه ودي حديث المذكور کې دو نور علت دي د پاره جواب ولا په کدا چې يمكن قتال دویم دا چې زعف او عيسى بن سنان فإن ثبت سماع زكان فإن ثبت سماع ضحاك من ابي موسى وتو سماع ثابته كده ضحاك ابو موسى ترتفع العلة الأولى أولا علته فرطة شوف وتبقى ثانية وهي كافية لزوع في حديث الموسى المشهور والدقة دوين وجه كم ده إذا حديث تفارق ياسر إذا كافية إذا ضعيفته لهذا ذاك جواب بیا کړی او بیا وایي چې قلت ولزوع في هذا الحديث علة ثالثة بل یو علت په کوم دی هغه چې عيسى بن سنان دا مخلط راوي دی حافظ ابو زرعه وایي مخلط ضعيف الحديث كما عرفت عنه في كلام حافظ او ماردینیال توجی دغه راوی د لپاره امام ترمذی په جنایز کې حدیث نه راويستل دی هغه د لپاره ذکر دی صحیح به ویلي نو ته وایي چې واما قول المارديني وقد اخرج الترمذي في الجنائز حديثا بسند عيسى بن سنان وحسنه فمما لا يسقى اليه دي دا بس خبره دي تمام شي کړي فإن الترمذي قد يحسن الحديث مع تسليم الانقطاع کله حدیث ته کوم دی حسن و سند دي شبای کې انقطاع وكذا مع تسريه بزعف بعض الوادي وكلا التسريه كي دا داني راوي ضعيف ته مع التساهل الترمذي مشهور التساهل ده الترمذي مشهور ده اور چې حدیث بلال ده هو ايضا ضعيف هغه ضعيف ته زيلعي رواه الطبراني في معجمه من طريق ابي شيبه حدثنا ابو معاويه اخر ابو ربيعي عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ونبي الاسلام بارك فيهم چې کوم څه فرمایل
بیا لاندې دی لیکي دا دواړه راویان چې کوم دی دا مستضعفان مع نسبت الى صدقه دواړه ضعیف دي. او بیا وایي چې په سند اول کې اعمش دی هغه مدلس راوي دی او دویم ولم يذكر سماعه. وقال الذهبي في الميزان بترجمة الأعمش ربما دلس عن ضعيف ده ضعيف خلقنا ما تدليس ولا يدري به فإن قال حدثنا وكتير جديك حدثنا وإن فلا كلام وإن قال عن تطرق إليه احتمال إلا في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم وابن أبي وائل وأبي صالح السمعان فإن روايته عن هذا الصنف محمول على اللسان. أو بس لساني كي كم يزيد بن أبي زياد ده وأغم ضعيف ده. قال حافظ بالتقريب أو كتب كيف قلتم إن حديث بلال ضعيف وقد قال الحافظ بالدراية في البان عن بلال أخرج الطبراني بسندين رجال أحد الثقات. في الدراية کې حدیث وایي چې د بلال رضیانو دوه روایت راغلي دي په دوه سندونو کې یو سند صحیح دی انتهى ورا د بلال احتمال رجال سند ودی وایي قلت لا شك في أن رجال السند الأول من حديث بلال كل ثقات أول راویان صحیح دي ولكن فيه الأعمش هغه په کې اعمش ته وقد رأته مدلس او ته به نه کې مدلس ته او عنعنه کړی او عنعنه د مدلس چې کوم دی قبیله نه ده بلال لیکي وایي سره به حکم ډېر پسې وګت شوی دی اخر کې وایي والحاصل حاصل کلام دا دی إنه ليس في باب المسألة الجوربين حديث مرفوع صحيح. فباب د مسألة الجوربين كي جو حديث مرفوع صحيح نشتي خال عن الكلام شغل خالي الكلام أو جرحنا هذا ما عندي والله تعالى أعلم. إذا ما بنسبان دي والله بخطوة دي ولذا هذا خبرنا شو خلاصة داش ولا چې یو په باب د مسألة الجوربين كي جورابي تعریف وکړ دي نو د تعریف کړه په موزه سره یو دا چې شرطونه به لګولي کم چې امامانو لګولي او دریم دا چې په باب د مسله جورابین کې وي یو صحیح حدیث هم ثابت نه دی د نبی اسلام دغه خبره مبارک پوری په تحفه الاحوزی کې وکړه جلد 1 صفحه 349 او دغه رنګ چې کم دی دغه بل سړي عون المعبود کوم چې کومه دی وکړه او شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد دا دوه غیر مقلدین دي او دي دوه وي چې دا جوراب به دا د موزي په شان په حکم د موزه کې به او دوانه چې په دې باب کې د جورابینو کې صحیح حدیث نبی له سم یو من ثابتو او دا دوانه دا شرطونه کې لګول کېږي چې مجلد او منعل او سقینین او سخینین دي نو ټول خلاصه دا شو د دې خبرې نبی له صلوات والسلام یو حدیث او مسله جورابین کې صحیح نه ثابت لکه څنګه چې په اخیره کې مبارک وي د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکنا یو صحیح حدیث په مسله جرابین کې ثابت نه دی او د کوم صحابونو چې صحیح حدیث بعضی آثار ثابت دي په مسله جرابین کې هغه د جرابین چې کوم د مراد هغه جرابین چې په حکم د موزه کې هر چې د نری جرابین زموږ او تاسو زمانه چې وبې زبکې لپاره کې لیکيږي په خوږي کاني ګوټو ترازی ساواله تلان ناراضي خو په خپل نه ودرېږي په دې جرابین په اتفاق د علماء باندې مسله چې کوم دی هغه جایز نه ده د ابن تیمیه قول چې کوم دی دې ته مبارک راوستو چې هغه موزه هغه یادې جورابه چې هغه جورابه باندې لپاره کې کېږي چې هغه سخینې نه هغه ډبلې هغه ټول خلاصې هم دغه راوتلو ان شاء الله د یو کاف مسلمان په اړه کې فائدہ دومره بحث کوي چې دا خبره اور باندې واوري سوچ وکړي وکړي دا متواضع شي یا ایمو اکابرین د امت دا خبرې چې کړي دا قیدونه چې لګولي او د تفصیلی کړي د موضوع په جورابه کې داسې نه دي کړي سره د علم نه کړي یو سړی د دې زماني په مولا باندې او په عالم باندې اعتماد کوي چې هغه د خبرو وکړه دا به ټیکي په دغه لوی علماء باندې په دې امت کې علماء بیا دا مسله د ائمه اربعه په نس کې اتفاقی ده چې په جورابو کې دغه شرطونه لګولي دي دا شرطونه دي هغه اتفاقی ده خبره کوي ټول مذاهب چې کوم په دغه باندې قایل دي ټول علما څلور مذهبونه څومره علما دي ټول په دې باندې قایل دي چې موزه په حکم کې کله جوراب راشي جوراب سي چې هغه شرطونه پکې بیا موجود کړی شي علاوه په مسکه او لا دا خو سکه څلور مذهبونه خاوندان شي پنځم مذهب ولان چې هغه څلور مذهبونه نه مني ځل پنځم مذهب جوړ کړي هغه هم چې کوم باندې ته خبر باندې فاروق چې جوراب هغه جوراب چې په شرطونه باندې مسکه چې دا نه بیا په عامه دقیقه ساده جوراب مسکه کې یو روایت صحیح ثابت نشته دی دغه صحیح روایت باندې خلکو ته غاړه ورکړي دغه صحیح روایت باندې غاړه نه چړي لہذا دغه نظام ساتل پکار دي چې موضوع متبان شي ځکه چې مثلا خوبین هوجایش او مثلا جوړول نشته چې نشته دی نو یو
یو سړي خپې وینځلې او داسې ونه شول چې داسې ونه شول لمونځ یې ونه شو هغه خپل ټول دغه پې تباه کوي آخرت پې تباه کېږي د سړي لهذا دا بیان په غور ولګېد پکار دي او دغه کتابونو ته ورکول پکار دي